الله الرحمن الرحيم. فأقر به الشيخ الثقة الأمين قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي الحافظ قال أبواب الطهارة. حجي تدوین حدیث متعلق خبر شروع چیرا مستشرقین وی چی احادیث دریم صدی کی دا مرتب شوید. دا تدوین حدیث متعلق موی چیرا تدوین حدیث بدری قسم دی. یو تدوین حدیث بشکل حفظ الروایات، تدوین حدیث بصورت تعامل صحابہ، دریم تدوین حدیث بشکل کتابت. دا فتنه انکار حدیث والا دا اعتراض کئی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث لیکلو نه منع کړي وا. تاسو مسلم شریف دویم جلد کی دا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی لا تكتبوا عني غیر القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمهه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمهه. تاسو مانا دا قرآن نما سوا بل سملی کے چاچے اولی کو مانا سوا دا قرآن نبل سفليمهه غمٹھو کے نغوی دا اعتراض کی چیرہ گورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث لکلو نہ منع کړي دا کو حدیث حجت وی نبی علیہ السلام بچریم دا حدیث لکلو نہ منع نہ وکړي دا منع دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لکلو دا حدیثنا دا دلیل دی چیرہ حدیث حجت نہ دی. سمجھ گئے بات پر لا تکتبوا انی ومن كتب عني غیر القرآن فليمهه. تاسو مانا ملی کے او چاچے مانا لکلی وی سوا دا قرآن ننو اغد محو کی. اغوی استدلال کی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت پیش کی چے حدیث حجت ندے کچرم حدیث حجت وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداغی دلیکلو نا منع نو کڑے دا منع دا احادیث دلیکلو نا دلیل د دې چې احادیث حجت نه دي. سمجھے بات پر منگ د دې جواب کو چې ٹھیک ده ابتدا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث لیکلو نه منع کړي وا او دا ولی کړي وا ځکه صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د قرآن سره پورا ممارست لانو راغلي، پورا قرآن سره نو آشنا شوی نو دلته باغوی قرآن هم لیکو او کو احادیث هم لیکو نو دا قرآن او دا احادیث مس کے با گڑ مٹ والے رات. بات پہ سمجھے نہیں سمجھے بات پر ابتدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا احادیث لیکلو نہ ولی منع وکړه ځکه صحابہ دا قرآن سره لا پورا ممارست نو دا قرآن دا فصاحت سره دا قرآن دا بلاغت سره دا قرآن دا حسن ترتیب سره دا قرآن دا حسن انداز سره دا غیلا پورا ممارست نو دیخوا قرآن بیم لیکو او احادیث بیم لیکو نو دوارو کی بس رہتا لکہ اختلاط رہتا گڑوڑوالے گڑمڑ آ جاتا. اسی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں منع کر دیا. لیکن چکلا دا صحابو قرآن سره ممارست راغی دا قرآن دا فصاحت او بلاغت نه خبر شو، دا قرآن دا حسن ترتیب او حسن انداز نه خبر شو، دا قرآن او غیر قرآن کے فرق کول شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورک کمزے کی اجازت ورکڑے دی. تاسو به ترمذی شریف کے انشاءاللہ کتاب العلم کے دویم جلد کی کتاب العلم کی دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام با حدیث وی یو کس پناس وکان رجل یعجبه ولا يحفظه و حدیث با خون ورکو ولا يحفظه احادیث پورتا یادی دلنا
نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا حدیث روایت کې احادیث بیانې فیاجبونی ولا يحفظونی مال تعجب خوند را کوي خو ماته یادېږي نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل استعن بیمینک، استعن ته امداد د خپل خلاص نه وغواړه، واوما بيده الى خط نو داسې لیکل ته اشاره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام. هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د لیکلو اجازت ورکړې دي. ترمذی شریف کې هغه صحابي ته سوی استعن بیمینک واوما الى خط بيده او اشاره وکړه خط فلاس سره. بات په سمجھے نہیں سمجھے بات پر. دویم دلیل تاسو ابو داود شریف کی وایي حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص هغه وی زب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ما به اكتب كل شيء، ما به د نبی علیہ السلام هر یو شی لیکو. نو قریش زمنه کړم، فمنعني قریش چې نبی علیہ السلام بشر دی، کله په حالت د غصې کی وی، کله په حالت د رضا کی وی، ته هر یو شی ملیکا. کله د غصې حالت وی کرتا هر یو شی د نبی علیہ السلام لیکي. ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انی اکتب کل شی، ما بلیک هر شی چې تا بری بیانو. قریش زمنه کړم چې نبی علیہ السلام په حالت د غصې کی وی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته اشاره وکړه لیکا اکتب، او وی قسم دی لا یخرج منه الا حق، داس ګوته راواشته په جبه کې خو لا یخرج منه الا حق، یی جبه نه باندې صادریږي مگر کومه خبره بس اوزی حق خبري لیک اوکتو. سمجھیے بات پر. تب مستدرک د حاکم کی د حضرت عبداللہ ابن عمر روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قید العلم، قید العلم. قال وما تقیده، تاسو علم قید کې وی تقید پس په قید کیږي اے بالکتابت په کتابت سره. قید العلم تاسو علم قید کا قید کې. قال وما تقیده قید یې څه شی دی؟ اے بالکتابت. دیو جن علماء وی العلم صید والکتابت قید، علم خکار دی او دا غی لیکل په منزله د تړلو باندې دي. چې خکار دی کو یو تلک محفوظ شو او کو دی نه تل خو سي جله بیا هو بیا وا په جزیبه. تاسو بخاری شریف کې ان شاء الله وایي یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو هريره روایت دی، نبی علیہ السلام خطبه ولستله. ابو شاه یمنی، ابو شاه یمنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جما د پاره دا خطبه ولیکي ډیره فصیح او بلیغ انداز باندې. نبی علیہ السلام خود فرمای اکتبوا لابی شاه، اکتبوا لابی. نبی علیہ السلام خپل امر وکړي چې تاسو د ابو شاه د پاره د احادیث کوم خطبه کیو دا ولولي. نګوراغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کې منع کړی و، خدای یو علت په بنا، کوم علت په بنا چې د قران او حدیث مس کې ګډوډواله را نشي. چې کله د صحابه ممارست تجربه وشو، د قران فصاحت او بلاغت نه خبر شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اجازت ورک. ما استدلال کې دا ترمذی د کتاب العلم دا بر حدیث نقل ک، دا ابو داود شریف د عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، دا اسم مستدرک د حاکم د چا روایت د عبداللہ ابن عمر، او دارنګ دا ابو بخاری شریف چې اکتبوا لابی شاه. بلکې دا لاسکه او ګل د کدو ګل یو شو کوم لاندې ته بل. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي وی د احادیثو نه چرم نبی علیہ السلام منع نه کړی. دا منع هغه وخت چې ته قران او حدیث یو ځای کې دا غینه منع، او دې لپاره دلیل دی چې د حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما دا یو غلامو ویما د پاره قران لیکه، خو چې کله ته قران لیکي او دې خبرې دې ته ورسېږي چې حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، دې ته ورسې نو ما خبر کا چې دې ته ورسې نو ورته وی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى ای العصر وسرولیکا. سو سرولیکا
نو العصر دا خو د حدیث ټوکړه ده او مخکې څه دی لیکه ده قرآن. نو د داسې لیکلو نه منع شوی و په قرآن چې تاسو قرآن او حدیث کوم وضاحت دی قرآن سره یو ځای مه لیکئ. ځکه څه زمانه پس په خلک وایي چې والصلاة الوسطی العصر دا ګرې قرآن حصه ده. بات پې سمجھے نہیں سمجھے بات د نفس حدیثو نه منع نه ده شوی. د کوم حدیثو نه منع شوی ده چې هغه په ضمن د چا کې راشي لکه قرآن مس کې دا حدیثو نه منع شوی. او ته وایې چې لکه چپاوی ته وایې چې احادیث درې مسله کې مرتب شوي دي. نه احادیث مستشرقین دا وی درې د نبی علیہ السلام زمانه کې مرتب شوي. الصحیفة الصادقه الصحیفة الصادقه دا د چا احادیث کتاب دی د عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. الصحیفة الصادقه د چا د احادیث مجموعه ده عبداللہ ابن عمرو ابن عاص د نبی علیہ السلام زمانه کې موږ کنه ابو داود شریف پر روایت چې هغه حدیث لیکل دي کې څومره حدیث الصحیفة الصادقه کې. الصحیفة الصادقه د احادیث اندازه د دین کیږي چې حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي. حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام په صحابو کې د ټولو نه زیات احادیث ما ته یاد دي سوا د عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نه. سمجھے بات پر حضرت ابو هریره سوی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابو کې د ټولو نه زیات احادیث ما ته یاد دي خو سوا د چانه عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. وی ولی وی ځکه هغه به احادیث لیکل او ما به نه لیکل ما به یادول. هغه به احادیث لیکل او ما به نه لیکل. نو د حضرت ابو هریره نه څومره احادیث روایت شوي دي 5374 یا 5364 بنا بر اختلاف 5364 یا 74. نو ابو هریره صاحب چې فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابو کې د ټولو نه زیات احادیث ما ته یاد دي سوا د عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نه. ولی هغه به لیکل او ما به نه لیکل. نو معلومیږي چې په صحیفة الصادقه کې به څومره حدیث وي د 5374 نه به وي زیات وي. ځکه خود ابو هریره فرمایي داسې. بات پہ سمجھے نہیں سمجھے بات. صحیفه علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه سره یو صحیفه و توره و پکې پرتا و. وی ما فاض فی هذه الصحیفه خو نشته بده کې مگر قرآن او حدیث ما د نبی علیہ السلام نو اوریدلی دي. ما فی هذه الصحیفه الا القرآن والاحاديث الذي احادیث چې ما روایت عن النبي صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ السلام نے روایت کړي. بات بھی سمجھے نہیں سمجھے بات پر انا صحیفۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی حدیث لکھی بلکہ دا لاسکے کتاب الصدقہ دا حدیث اغه مجموعه ده چې خود نبی علیہ السلام املا ویلې و صحابو ته چې دا د زکات او د عشر څومره حدیث دي د زکات او د عشر نبی علیہ السلام په خپل املا وی او کاتبین وحی راوستل او وی هغه حدیث د عشر او د زکات احادیث ولیکل نبی علیہ السلام ته املا وی او دا حدیث دا بزه مجموعه څومره گورنران دي پارځه کې ټول ته بیلېګم چې د دې مطابق اغوی زکات او عشر څخه اصولي د دې مطابق دا بزه لیکم ټول گورنرانو ته چې کوم کې حاکمان دي خو وی لیکل املا وی صحابه لیکل خود لیکلو نمخ کې نبی علیہ السلام دا یجل لبیک وی وفات شو. بیا دا صحیح ابوبکر صدیق صاحب سره بیا عمر فاروق صاحب سره بیا دا غدو زامنو حضرت عبدالله و عبید الله سره او بیا شهابی زهری رحمت الله علیه هغه سره امام شهابی زهری رحمه الله. دارنگی صحیفہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحیفہ انس ابن مالک د نبی اسلام لس کاله خدمت یې کړې دي د نبی اسلام احادیث راجمع کړو لوی صحیفہ انس ابن مالک صحیفہ عمرو ابن حزم نبی علیہ السلام دې د نجران گورنر مقرر او ځان سره دا صحیفه ول د دې مطابق په دغه اصول صحیفه عمرو ابن حزم صحیفه عبداللہ ابن عباس صحیفه سمور ابن جندب
صحیفه سمر ابن جندب، صحیفه عبداللہ ابن مسعود، صحیفه عبداللہ ابن مسعود، صحیفه سعد ابن عبادہ او صحف ابی هريره رضی الله تعالی عنہ. مسند ابي هريره مشته، صحف ابو هريره دا ابو شاګرد دی. یو ځل دغه ته وی چیرې دا حدیث تا ما ته روایت کړی، ما ته نه دی یاد. ابو هريره سے ورته وی چې ما ته روایت کړی دی. څنګه ز خپل کافر علوي بلا کافر او وسیدا کاغذونو حدیث پای کې وروت معلومیږي دي صحابه د نبی سلام په زمانه کې سلی کلی ولا کړه. ابو هريره سے په اول کې نه لیکل، بیا چې مانه به ایرشي نو رسو بیا هم لیکل شروع کړ. رسو هغه بیا څه احادیث صحف ابي هريره د نبی سلام په صحابه کې ټول نزيات احادیث نه روایت شوي دي. اگر کو دی خپل وي مووي چې د نبی اسلام په صحابه کې د ټول نزيات احادیث ماته یاد دي سوا د عبد الله ابن عمرو ابن عاص. حالانکه د عبد الله ابن عمرو باندې کم حدیث روایت شوي دي، 700 لک بغه حدیث روایت شي او دونه 5374. خو وجه دا و چې د مدینه منوره کې د کوم نه کېولکه بوره صاحب نو الته د حدیثو طالبان ډیر راتل او دی شام کې وسوق عبد الله نو الته طالبان کمو زګه دغه حدیث کم روایت شو. د چانه کم روایت شو؟ عبد الله ابن عمرو ابن عاص. نو ګوره دا ټول صحفي صحیفه انس ابن مالک، صحیفه سما دغه عبد الله ابن عباس او صحیفه عمرو ابن حزم، صحیفه عبد الله ابن مسعود، صحیفه سمر ابن جندب، صحیفه حضرت سعد ابن عبادہ او صحف ابي هريره دا ټول د نبی له صلوات و سلام په زمانہ کې مرتب شي صحابه ولیکلي. د اعتراض بیجاری چې 2.5 ورسو لیکل شي دا بخاری او ترمذی وغیرہ لیکلي، دا کتابونه لیکلي شي صحابه د مخ کې نه لیکلي. هو گیا جنازه سم زیارت ته کنه، زیارت ته کنه طالبان وی زیارت کې اسم با مسما وی، اسم سوي خلق به زیارت لذي کنه جیوه ته بل چا زیارت لذي ها نشته سره زیارت نشته. یو ځل متنبی دا سه ناستو، تاسو متنبی ویلې ګورې ویلې استاو جنازم نه کیږي. ها متنبی خو ډیر بهترین شاعر دی. نو یو ځل دا سه ناستو زوی مسره ناس محمد، نو یو څو کسان رالل ویجی د دې دویم بیت مونږ غواړو. نیم بیتې دا دی: زرنا فی الظلام نطرب سترا فافتزحنا بنوره فی الظلام. زرنا فی الظلام نطلب سترا، زرنا من زیارت لاړو د محبوبي زیارت، فی الظلام په تیاره کې لاړو او صد پاره نطلب سترا من طلب کو چاله را پردې له شو کومونی ویني خلک ځل د پپټه سي کو په کار باندې جوړه محبوب ځل پپټه سي کنه تا ته پته لګي. ها فيه ما فيه. طالبان وی کنه وی سپوږمې په ما دې سه احسان دی، سپوږمې په ما دې سه احسان دی. د دیدن غلیم د دیوال په سوري زما، د دیدن غلیم د دیوال په سوري زما. نو زرنا فی الظلام نطلب سترا، من زیارت لاړو من طلب کو پردا. فافتزحنا بنوره فی الظلام، فافتزحنا لیکن د محبوبی مخ دومره خشتو په شان د سورلسم سپوږمې. فافتزحنا من یې رسوا کو په الظلام خلق ته پتیاری. فافتزحنا بنوره په مخ درانا د محبوب پتیار کی پتیارم طلب کو د مخ محبوبی مخ دومره خشتو چې په شان د سورلسم سپوږمې رڼا وجنه خلق ته منګ رسوا شو. ندا متنبی سوی ته یا بنیا انهم قد اتوک بشماله فاته بالیمین. دا متنبی زوی ته وی زوی ورکوټي واس کښه لکو وی انهم قد اتوک بشمال دی را تک په ګس طرف کړی دی ته ته په خلاص راته کو امده متنبی زوی او تاسو ویلی والشبر فی المخبر کله زدی والشبل فی المخبر د زمری زوی په ښکار کې بشان د زمری وی ناغه متنبی زوی ورته وی فلتجأنا الی خنادس شعر سترتنا عن عیون اللوامی. وی مخی خو بشان د سولسم سپوږمې منگ یا رسواکو خو فلتجأنا الى خنادس شعر منگ داغی توروالی ویخت زلپی دومره توری وی چې داغی زلپی دا تیرو کی منگ دا خلکو نه پټ شو
فالتجأنا الى حنادس شعر سترتنا عن عيون اللوامي چې منګه پټ کو د چانه د خلکو د ملامتګرو نه پټ کو ځای زلف په تیارې کې د خلکو نه پټ شو. تاسو دا مناطقه یو خبره کیږي نه ان كانت الشمس طالعه فالنهار نو یو شاعر وی دا خبره غلطه ده چې نهار شمس طالی وی نهار به موجود وي. زبرته هم چې شمس به طالی او لیل به موجود وي. مثال را کې در شرطی گفت مثال را کې در هغه مثال چې مناطقه په شرطیه متصله کې وي مثال را کې در شرطی گفت چې ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود بگو با منطقی احست مردود مناطقه ته وای چې دا غلط دی. ولی رخی زلفین را یارم نظر کن رخی زلفین را یانم نظر کن که شم طالعه است واللیل موجود ما د مخ محبوب ته او زلف ته نظر وک نو مخې په منزله د شمس ته او زلفې په منزله د شپې دي هغه د شمس طالعه دی او لیل موجود دی. مثال را کې در شرطی گفت بگو با منطقی احست مردود رخی زلفین را یارم نظر کن که شم طالعه است واللیل موجود. نو پس یاد کی زیال د بجې ګونو دي پرانا کې په تیار کې خیال کا وکړیا فيه ما فيه دا بس پیره هو یې بل طرف وایي فاخر به شی ده کې سبق پاتې په نشپګه خوالی بږي او پس وخت ان تاسو پیږي بس پیږي کو نه پیږي به دې خبر نه رسم به پیږي نه یاره ممکن نه هذا وایي ټیک فاخر به الشيخ الثقة اللمين دیده کہ دا مسئلہ دا توجہ سی سنی ذرا مشکل جگہ ہے. دا مسئلہ دا چھ دا اقر قائل سوکتے او دا دی فاعل سوکتے ثقة الامین نمراد سوکتی سمجھی بات پر فاقر به شیخ اقرارو کو بدے بانے شیخ ثقة الامین نوراش اول قول داری چې د دې قائل عمر ابن تبرزد البغدادي دی عمر ابن تبرزد قائل او دا شیخ ثقة الامین نه مراد ابو الفتح دی لکه دا عمر ابن تبرزد البغدادي د بسم الله نمک اخیری رابی دا کنه لکه نو اقرار کو پدې باندې د دې قائل څوک دی دا عمر ابن تبرزد البغدادي دی او ثقة الامین مراد سده ده شیخ دی ابو الفتح عبد الملک دی پیگه منا باندی سمانا چه فاقر بیهی دا عمر ابن تبرزد البغدادی وی چه ما دی خپل استاز ابو الفتح تاوی چه واقعی تا دا حدیث پیگه پدی باننی قاضی زاہد او دی درو استازانو بیان کردی دی وی ماتے وی او فاقر به الشیخ اقرار کو بدی باندې الشیخ ثقة الامین ثقة الامین نه مراد څوک شو لکه ابو الفتح عبد الملک خدا خبر ذکر کی کده چې دا اقر به هغه سره متصل پکارو دا خو ډیر روستو راغلی دا غنه هغه سره متصل پکارو کو منفصل پکارو ولګه متصل پک ذکر دا خبر رکی. دویم قول چې دا اقر قائل ابو الفتح دی دا اول راوی نه دی لکه دا عمر استاد ابو الفتح دی او د دې قائل چې دی یو د درې استادانو نه دی د څو استادانو کې دریو کنه لکه یو قاضی زاهد او ابو عامر کنه لکه او بل شیخ ابو النصر او دریم شیخ ابو بکر کنه لکه نو قائل سوک شو لکه شیخ ابو الفتح او فاعل ثقة الامین نه یو د دې درې استادانو د نه دي یو د چانه دی لکه درې اساتذهونه دي. خدا خبرم ضعیفه ده ځکه ټیک ته سیکيږي خو هغه سره بیا متصل پکار ابو الفتح سره کنه دا اساتذه سره څه پکار ولګه ده هغه ځای کې متصل پکارو کنه منفصل پکارو ولګه متصل پیږي من خبره باندې پیږي ګناه لګه. دریم قول لا دی چې دا اقرنا سو کوئی چې د دې قائل
یو د دې درو استادانو نه دی، یو د دې درې استادانو، او د دې فاعل دا ابو العباس دی. الکا د دې فاعل څوک دی؟ د دې درو استادان، د دې درو استاد کسان، د دوی استاد عبدالجبار دی کنه. دی استاد څوک دی الکا؟ دا عبدالجبار دی، او د عبدالجبار استاد ابو العباس دی کنه. تاسو ویلي پرون کنه دا درې کسانو قالو کنه. نو دوی سوي اخبرنا ابو محمد عبدالجبار دی کنه، او د عبدالجبار استاد بیا څوک ولکه؟ ابو العباس مروزی. نو دریم قول دا چې د دې قائل یو د دې درې استادانو نه دی، د دې درې اوس کسانو نه. نو دوی د خپل شیخ ته وی عبدال چې تا ته واقع ابو العباس سره ملاقات شو، مخکې خو د عبدالجبار په واسطه وکنه، اوس یې ډایرکټ د چا سره ملاقات شو. نو ورته وی واقع تا زمون شیخ عبدالجبار ته دا حدیث بیان کړی دی، هغه فقر اقرار وکاو چې ما وته بیان کړی دی. سمجھی بات پر؟ دا قرن څوک مراد شو؟ یو دا غدری اساتذهونه، او د ثقة الامین نه مراد شو فاعل څوک شو؟ ابو العباس. سمانه دی یو دی درې استادانو کې دی استاد خو څوک دی؟ عبدالجبار دی کنه. نو دی ابو العباس دی وی چې واقع تا دا حدیث زمون شیخ ته چې ستا شاګرد دی او زمون شیخ عبدالجبار ته بیان کړی دی، نه اقرار وکړي چې ما بیان کړی. خدا خبره د تاریخ په لحاظ سره ځکه صحیح نه ده چې د دې استادانو کې د اول استاد قاضي زاهد چې دی، قاضي زاهد اول استاد، د ابو الفتح اول استاد دی 400 هجری کې پیدا دی. څنګه لګا؟ او دا ابو العباس 346 هجری کې وفات دی، داغه نه 54 سال مخکې وفات دی. نو څنګه داغه سره ملاقات شو ته چې دا حدیث هم ته بیان کړی استاد؟ بات به نه سمجھ گئی. دا خبره څنګه کی کده چې قاضی ابو زاهد پیدائش کله شوی دی 400 هجری کی، او ابو العباس کله وفات شوی دی 346 54 سال داغه نه مخکې وفات شوی دی. څومره ناغه څنګه داغه نه تاسو کی تاسو ګولې شي لګا کو تاسو ګولې کې ګولې شي لګا نشي ګولې. سلورم دادی چې د دینه مراد یو د دې درې اساتذهونه دي، او قائل او فاعل عبدالجبار دی. فاعل سری اکثر علما وی چې دا صحیح دي چې دې کې دې درو اساتذو کې یو دا درې ول د چا شاګردان ولګه د عبدالجبار کنه. نو یو ورته وی چې را واقعي دا حدیث تا دا خپل شیخ نه بیان کړی بي، او نو قائل یو د اساتذو نشو دریونه، او فاعل څوک شالک عبدالجبار شو. خو صحیح دا دی چې نه د دې قائل عبدالجبار دی او فاعل ابو العباس دی. دا اخیری قول مبتا صحیح قول. ټول شروع هم داوی، شیخ الهند رحمت الله علیه ټول داوی چې دا قائل نه مراد څوک دی؟ عبدالجبار. او فاعل نه مراد څوک دی؟ چې دی عبدالجبار د خپل شیخ ابو العباس نه تاسو کو چې واقعي دا حدیث ته امام ترمذی بیان کړی دی، چې تا ما ته کوم حدیث بیان کړل. نو د ابو العباس استاد بیا امام ترمذی دی کنه لګا. نو دی عبدالجبار شاګرد ته تاسو کوي چې واقعي دا حدیث ته چا بیان کړی دی؟ ستا شیخ ابو العباس وی امام ترمذی، او دا حدیث ماته زما شیخ امام ترمذی به، او دا را جهم دې زکه د حدیث سره متصل دی کنه لګا. چا سره متصل لګا؟ ابو العباس او جبر. دا راجح قول دا شو. هغه خبره باندې مقصد باندې پېنه شو لګا. اول توجیه سوا چې قائل څوک دی؟ فاعل. قائل څوک او فاعل څوک؟ خدا ولی رکی ځکه چې ډیر منفصل لاغلی دي. دویم سو قائل ابو الفتح درې اساتذو کې خدام چونکی متصل نه ذکر رکیک دي. دریم یو د درو اساتذونه ابو العباس. خدا مونږ د تاریخ په لحاظ سره سینه و لکه قاضی زاهد 400 کې پیدا دی او دی 346 کې وفات دی. سلورم یو اساتذونه او فاعلی عبدالجبار. دا نورونه خدي اولادي
خو اخیری مبتابعی قول لري چې قائل یې څوک دی عبدالجبار او فاعل ابو العباس چې واقعي دا حدیث ته د امام ترمذی نه غوته وی نو اقرار کو بدی باندې شیخ ثقة الامین اخبرنا ابو عیسی ما ته خبر را کړی دی ابو عیسی دا د امام ترمذی کونیه ده دا کونیه حدیث کې منوسو بدی باندې ان شاء الله د حالاتو کې د امام ته حالات کې باسو کو چیرې ابو عیسی پلار د عیسی علی السلام نبی علیہ السلام د دې کونیه نه منع کړی و چې دې سره توهم پیدا کیږي د چا پلار عیسی علیہ السلام پلار الدبراش محمد ابن عیسی ابن ثوره ابن موسی الترمذی الحافظ حافظ هغه چاته وی چې درې لاکه حدیث ورته یاد وي او حجت چې هغه ته سی وي ټول حدیث ورته یاد وي سوقي محدث شیخ چې هغه ته 1 لاک حافظ هغه ته 3 لاک حجه چې هغه ټول حدیث ورته یاد وي قال ابواب الطهاره بس وشو جی امام ترمذی حالات پاتی د خودی ترمذی حالات او دارنګ یو بل مسله چې مصنفات بالحدیث جامع چاته وی سنن چاته وی داسې مستدرک چاته وی مستخرج چاته وی مستخرج به المنی ان شاء الله داغه جی سستا اس کے بعد اس کا جی والله شافی مریضان محبت کو ہمارے چاہیے کافی بخادا طالبان ته په زورګونو اشعار بیان مونږ طالبانو د جیمی شپه وو طالبان به کور ته نتل ټول د کمرو مقابله وي کمرو چیرې ټول بلاغون شو ساخوا صدیخوا او شپږ غنټې به شیرونه وي د عربی د فارسی د اردو ارسو پکیو چې کم شعر به مثلا وی او طالب میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے میری یاد تجھ کو دلاتا رہے گا اس غاب مثلا دا به تفاول کې راځي په اردو کې په فارسی کې طالبان او پکې انګریزي او پښتو ګډ مډم وی داسې وی خوګه پرنده چې وکړو لکشان واکینګ د یو بل سره به وکړو یو سو ټاکینګ if you want to go راځه وخت مازی ګری دی ستا په ډور هر وخت کولې نشم ناکینګ خوګه پرنده ستا دې پک ته حیرانېږم چې بغیر لتا کولې نشم شاپینګ زه ته چې سره څنګ په څنګ روان یو it is impossible dear who can stopping او don't you mind پی غرونه د دې خلکو ترو راځه ته زما خواله لیر دیم بارکینګ سپید غابی به خیر دی وی لیکچر می لیکه پکچر می یاد شو د ټیچر مخ کې په ټیبل را پرې وتم واټر مسک فلاور می تیر شو زړه می گارډن شو نایټینګیل ول راځي نه دا اوس راځي نون راغی دا نون به ته پاول کې راځي نفس ما هم کم ترس فرعون نیست لیک اور عون مارا عون نیست تارا لکنه دا پاول کې راولي تکبر ازازیر را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد دال راغی دل بھی گیا چین گیا نیند بھی آنکھوں سے گئی بس تیری یاد ہی دل سے لگا رکھا ہے ہر کسی سے دل لگانا یہ طریقہ چھوڑ دو یا میرا محبوب بنو یا محبت چھوڑ دو وہ راغی وا یکم اور ڈیری ہی کا یاد بد ہیری یار اعلی یاد آتی ہے مجھ کو گزرا ہوا زمانہ او باغ کی بہاری او سب کا چہچہانا نون راغی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کی یاد کرنے سے داسیا نو موږ د په یو الف باندې با باندې زر زر 200 500 شابه داسې یادو داسې اوس طالبان ته سم نه یادو چپاویان ټول بس اوس فیسبوک کې لګیا وي تمام شپه په انټرنیټ کې لګیا یم د سبق ارسه دی پاتې داسې مثلا به حافظه تیزی دا به سوچ کو چیرې دا اوس پاول کې راولي دې حافظه تیزی چې سوچ کې جره بسنګ د پاول کې راولي هغه اول پاوس کې دا نون بډیر کم راځي دا به اکثر کوم بیا پکې طالبان ځان نه پکې جوړول داسي اکثر ختم وي او شی به دوباره ویم نه چې کوم ویلی شي بس اوس طالبان ته شانه وته عربی دي نه وته فارسی دي سم مدنیت داس بس هغه شپورس په موبایل کې اختی بس هغه دا یو بیماری شو طالبان اوسو کنا سوکو یوسو مې یوسو ځان یادي بده لکه خپانه چې غب شپ له وکړه تاسو خوشتي به زیارت روزه دی لپاره مې تاسو سبق سمو شو په دې نیت قرباني کول چې زمالدار شم دا قرباني جایز ده
اسه قربانه سره سره مالداری کی دانیت کې د الله رضا دی خدای عظیم نه غواله مسله دا سیاوته وی دا غادي ورسله پر خو دی روشندان وی هوا پکړه دی یا هوا خو پکې څه راځي خدای ځان کوم دا ثواب به کې نیت د قربانه د الله او قرب بخله مالداری مالداری کی وجه زکات سره سره مالداری او قربانه سره سره مالداری واقعہ بیان کیا کہ واقعہ کچھ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ مجھے وہ مچھلی دکھائی جس پر آپ نے زمین کو بچھایا ہے تو اللہ نے مچھلی دکھائی سلیمان نے 1 سال تک مچھلی کو دیکھتی مگر اس کو نہ مچھلی کا اثر دا اسرائیلیات تھی ایسی سیگا لگا دا اسرائیلیات آسمان کے اوپر نور کا سمندر ہے اور اس کی چاروں کونوں پر ایک ایک بکرا کڑے ہے ہر بکرے کا قد زمین آسمان کے خلاف ہم سے اسرائیلیات جیسے صحیح حدیثوں کے دا نشتا لگے صحیح روایتوں کے دا نشتا وشو اشتا سا مسئلہ